ماشومانو بچو تم لکه کم لاس چې حضرت عثمان لورغلی او کم لاس چې حضرت حسین لورغلی دغه لاسونه ظالمان نه علما کړي دي او نه حافظان کړي. نو حافظ صاحب نن زمونږ نه لاړ روان دي. مړه سورې حافظ صاحب دې بچو ظالمانو تاسو دې ورسې ما خو خبرې نه کېږي. حافظ صاحب داسې یو ګلو حافظ مو قاري مو عالم مو مدرس مو د مدرسې محترم مو نقصان مو متواضع او خاکسار مو او څنګه چې علماء مخکې وفرمایل بس د خوله کې د علماء قدر جذبه او مینه وه او شهادت الله ورکړو د شهادت خورې لویه رتبه ده. د شهید روح به په جنت کې او حضور پاک فرمایي د الله د عرش لاندې به د دې مأوی جاله د قیام ګاه وي او چې کوم ځای غواړي په جنت کې چکرې به راګوي. دله خدای د هغه حضور پاک د صفتونو د نعتونو صله په شهادت ورکړه. من مقرر شی دی زما روح دې کې هېڅ نشته. شهادت صحابه غوښتل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ نے سوال کو اور سب یا اللہ اللہم اجعل موتی فی بلد رسولک بے خدا استاد پیغمبر خار کے مال مرگ رہ کے اور دا کم مرگ اللہ اللہم ارزقنی شہادتا بشہادت رہ تو مدینہ منورہ کی خنجر والے شو اور شہادت نصیب شو. نو الله پاک شهادت ورنصیب کړ. تازه د عمرې نه راغلی نن درې مسلو ورته ماته ټیلیفون وکړ. ابروز پر زو کې یو پروګرام مو د ریاض اجري صاحب د والدې هغې کې ناستواني وکړه. پر نن درېم ورځ د ماته ویره وایي ته به کله راځې چې یو ګوټې زموږ مدرسې ته راشي. څه خبرو کې د دومره لږ عمر خاوند نو حافظ صاحب نن زمون نه لاړ روان دي. هغه مړه سورې حافظ صاحب دې بچو ظالمانو تاسو دې ورسې ماشومانو بچو تم لکه کم لاس چې حضرت عثمان لورغلی او کم لاس چې حضرت حسین لورغلی دغه لاسونه ظالمان نه علما کړي دي او نه حافظان کړي. زمانو مانا خبری نکی دغه مقدر و او شهادت پر ورکړي او نامو خبرې وکړې بس دغې باندې به زه اکتفا وکړم. او دا بشیر دی مولانا دا قاري محمد ویس صاحب دلته په پټکي وتړو او علما خو ډېر راغلي دي. ډېر مقتدر زمونږ پنډۍ نه ده حضرت صاحب رحمه الله برخوردان هم تشریف راوړي. خواهش د دې ملګرو دا دی چې دوی به پټکي ووینو جنازه به هم دوی په خپله وکړي.